تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان وړاندې سورة اختتام وشو د الله په توحید باندې لله ما فی السماوات والارض، او د ابتدا کې توحید ذکر کی الذي له ملک السماوات والارض. تبارک الذي دا ټکي لازمی عموما استعمالیږي. شاه ولی الله رحمه الله فرمایي د دې معنا د تعدا ده. دا چې کوم دی لازمی دی خو معنا به د متعدی کوي. لازمی معنا چې کې لازمی معنی تبارک الذی برکت والا د اغذات، برکت والا د اغذات. او چې معنا متعدی کې نو بیا معنا دا د برکت ورکول والا د اغذات. نزل الفرقان چې نازل کړي قرآن کریم علی عبده په خپل بنده باندې یکون کی ضمیر د فرقان تم راجع ویل شي او عبد ته هم راجع ویل شي. لیکون چې شي د فرقان للعالمین نذیرا، لیکون چې دا بنده شي د عالم د پر نذیر. الذي هغه الله له ملک السماوات والارض، هغه د پر حکومت د اسمانونو د زمکو دی. ولم يتخذ ولدا، نه دی نیولې ځان د پر زوی. ولم يكن له شریک فی الملک، نشته الله د پر شریک په حکومت کې. وخلق كل شی، پیدا کړی دی هر چیز. فقدره تقدیرا، به اندازه کړی په اندازه کولو سره. اهل حق عقیده ده چې تقدیر الله مقرر کړی دی. صحیح مسلم روایت کې دا دی چې د مخلوق د پیدایش نه وړاندې الله 50,000 کاله مخکې د دوی رزقونه دا سیزونه ولا فیصله کړي دي. دغه سیز الله لیکل لوح محفوظ کې او د هغې برابر د دنیا دا نظام چلیږي. اهل حق په دې باندې قائل دي. فقدره تقدیره. ابو داود کې ډېر روایت په دې راغلي. عمر بن العزیز رحمه الله یو کس هغه نه تقدیر متعلق تپوس کړی او د هغه یو اوږد تقریر ابو داود ذکر کړی دی. هغه دا ویلي چې دا تقدیر داسې څیز و چې دا د اسلام نه وړاندې هم موجود و. اسلام نه وړاندې هم خلکو دا منو. شاعرانو په خپله مشاعره کې دغه تذکره کړې ده. غمونو خلکو والا په خپلو غمزدګۍ کې په دې ځاله تسلیانې حاصل کړي دي. اسلام د تقدیر ښه تقویت کړی دی او د پیغمبر او د شریعت په یو نه په څو کراته باندې تقدیر دا نقل شوی دی او ثابت دی. واتخذوا دی نیسي من دونه غیر د الله نه یو اولیاء دي، نو هم دا تمام مخلوق د خالق ته محتاج وي. دوی د ضرر او د نفع مالکان نه. ولا یملکون دی مالکان نه دي موتا ولا حیاتا، نه د چا د مرګ او نه د چا د ژوند. ولا نشور او نه د پورته کېدلو. وقال الذين كفروا، وی هغه کسان چې کافران دي، ان هذا نه دی دا الا افک، مگر دا دروغ دي. افتراه، دا پیغمبر د ځانه جوړي. واعانه علی، امداد حاصل کړي علیه په دې جوړولو د کتاب قوم آخرون د بل قوم نه. الله فرمایي فقد جاءوا، تاخي صدوی راتلو کړه ظلمن په ظلم سو زور او په دروغ خبره وکړه. وقالوا وی دی اساطیر الاولین، دا قصې د پخوانو دي. اکتتبها، دا د لیکلي دي. دا قصې دي د بل نه لیکي. فهي تملا علیه، دا لوستلی شي د بکرة واصیلا، سبا بیګا. قل ورته انزله الذي، دا پیغمبر د ځان نه جوړي، دا نازل کړی هغه ذات دی. عالم السر، پیجنی پټې خبرې. فی السماوات والارض، په اسمان او په ځمکه کې. انه بشک الله کان دی غفور الرحیم، بخونکی مهربان. وقالوا وی دی ما لهذا الرسول، سدی پیغمبر د پر یاکل الطعام، د خوري خوراکا. ويمشي فی الاسواق، او ګرځي په بازار کې. پیغمبر څنګه بازار کې ګرځیدل کوي، خوراکیم کوي. لولا انزل الیه، ولن نازلیږي د ملک فرشتہ. فیکون معه نذیرا، شي د سره يرونکي. او یلقى الیه، او غرزول شي د پیغمبر ته کنز خزانه. او تكون له، یا شي د پر جنت باغ، یاکل منها، چې دا غنه د خوراک کوي. وقال الظالمون، وی دا ظالمان، ان تتبعون، تاسو تابعداري نه کوي، الا رجلا مسحورا، مگر یو سړی چې پاغه سحر شوی دی. دا پیغمبر په د باندې سحر کړی شوی دی، معنی مجنون لیونی دی. الله فرمای انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال، دوی څنګه بیانې ستا دپاره مثالونه. څوک یو نوم ږدي، څوک بل نوم ږدي د باندې. فضلوا، پس دوی ګمراه شول. فلا یستطیعون سبیلا، دوی طاقت نشته د صحیح لارې. تبارک الذي، برکت ورکول والا هغه ذات دی. ان شاء که دغه الله خوښه شي، جعل لك، وبګرځي ستا دپاره خیرا من ذلک، غوره د دینه. دا دوی چې ستا دپاره کم څیز غواړي، د دینه به تعالی غوره درکړي. روایاتو کې دی پیغمبر علیه السلام ته الله او فرمایل کړي خوخي زبه د بطحه د مکی دا به غونډ د لسره کم، دا به ټول سره شي. او چې ته چرته ځې دا به د سر رواني،
ګرځېدول ته هم ضرورت نشته، څوکیدارۍ ته هم ضرورت نشته، انتظام زما کار دی، حفاظت زما کار دی، ګرځول زما کار دی. او که نه غواړي آخرت ته جمع کې، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله یو ورځ دونه رزق راکړي چې په خېټه موړې او یو ورځ ناري، دومره رزق راکړي چې په یو ورځ باندې په خېټه مړېږم عبادت او یو ورځ ناري من استاد نعمت به شکر ادا کوم. نو د الله د قدرت نه سبعید خو نه و، د دنه بهتر مثال وي درکړو. جنات باغونه بو تجری من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا وبغض استاد پر بنگلي، بل کذبوا بالساعه بلکې د تکذیب کوي په قیامت باندې، او اعتدنا ما ترک لمن اغه چا د پر کذب بالساعه تکذیب کوي په قیامت باندې سعیر جهنم اذا راتهم کله چې دا جهنم ویني دوی لره من مکان بعید د زیل لرینا. دا چې کله پرشتي راکاږي د وړاندې زینه په دې کافرانو باندې نظر پریوزي، سمعوا لها دی به اوري دا غي د پر تغیزن غصه، تغیز غلیان جوش، دا غصه دی نو جوشیږي، وزفیرا او هنیدل، دا په جوش کې یو سم اړیږي لکه زفیر د خر आवाज ته وي داسې اړیږي. واذا القوا منها کله چې دی وګرځول شي په دې جهنم کې مکانن ضيقا په زیات تنگ کې، دا جهنم په غیر غون شي مقرنین دی به تړلې شي، دعو دی براغواړي هنالک په دې موقع باندې صبور هلاکت، وتویل شي لا تدعو اليوم تاسو مغواړي صبورا واحده یو هلاکت، یو باندې سن کیږي، ودعو صبورا كثيرا تاسو غواړي هلاکتونه ډیر، قل وت ذلک دغه جهنم خیر دا غور د ام جنت الخلد هغه جنتونه د همیشه پاتې کېدلو، التي هغه وعد المتقون چې وعده شوی د متقیانو سره، کانت لهم بدوی د پر جزاء ان بدلا و مسیر او زیاد رجو، لهم دوی د پر فيها په دې جنت کې بما یشاءون غچ دی خوخی، خالدین دی به همیشه په دې کې، کان علی ربک دستا پر رب باندې وعده مسئوله غ وعده چې هغه غوښته شوی دا، و یوم هغه ورځ یحشرهم چې الله دوی راجم کې، او ما یعبدون غ چې دی ول عبادت کې من دون الله غیر د الله نه، فیقول الله بو تو فرمای انتم اضللتم آیات تاسو گمراه کړي عبادی زما بندگان، ها اولای چې دادی ام هم ضلوا السبیل یا دوی گمراو د صحیح لارنا، قالو دی بوته سبحانك پاکی دستا د پاره ما کان ينبغي لنا ندی مناسب زمونږ د پاره ان نتخذ چې مونږ نیسو من دونک غیر ستانه من اولیاء نور دوستان، ستانه علاوه مونږ ځان د پاره نور مرګري دوستان نه دی نیولی، ولکن متعتهم لیکن تا دوی له پیدا ور کړي وا باهم دی پلرونو لره حتا تر دینه سو ذکر چې دی هیر کو نصیحت، وکانو قوما بورا او دا قوم هلاک شودا، بور چې کوم دا مصدر ویلې شي، مصدر مبني للفاعل معنی د بائر سره، وکانو قوما بورا قوما بارین دا قوم دی هلاک شودا، یا بور دا جمع ده اپا بیا چې کنده بور دا جمع ده په معنی د بایرین سره، نو مصدر متویل شي جمع صيغه وکانو دی قوما بائرین قوم هلاک شودا، دا هلاک شوی خلق دی، فقد كذبوكم الله فرمای تاسو دی معبودانو خو تاسو تکذیب وکړو، چاته چې تا معبود وې ته پته مو چې دا مې سفارش کوي، فقد كذبوكم تاخي سره تاسو تکذیب وکړه بما تقولون غ چې تاسو وایي، فما تستطيعون تاسو به طاقت ني صرفا د اړولو ولا نصرا نه د امداد، ومن يظلم منكم چا چې ظلم وکړ تاسو نو نذيقهم غ ته ورسو عذابا كبير عذاب لوی، وما ارسلنا قبلك من المرسلين او مان دي کې لسان وړاندې انبيا الا انهم مغدون او چې دوی له یاکودون طعام د خوراکا انبيا خوراک کو، ويمشون في الاسواق او د ګرځیدل په بازار کې، وجعلنا بعضكم ما ګرځولي بعض استاسو له بعض فرد بعض نور فتنه امتحان، یو د بل د پر امتحان دی، غریب د مالدار د پر او مالدار د غریب د پر، روغ د بیمار د پر او بیمار د روغ د پر، تور د سپین او سپین د تور، نارینه خځه د پر او خځه د نارینه د پر، دا باز د باز د پر امتحان د فتنه، اتصبرون آیا تاسو صبر کوئ په دې باندې، نبل وسره حذف د ام لا تصبرون، صبر کوي او کنه کوي، وکانه ربک بصیرا د استرب لیدونکې، وقال الذين ويها كسان لا يرجون لقاءنا چاغي امید نکي زما د ملاقات، لا يرجون من لا يخافون لقاءنا چې دې نه یریږي زما د ملاقاتنا، ناغوی داسي وي لولا انزل علينا وننزل فمن باندې الملائکه فرشتي، او نرى ربنا يد من وي نخبل رب، لقد استكبروا تاقص الله فرمای دی تکبر کو فی انفسهم په شان د خپل نفسونو کې، ستا دومره حیثیت شته چې دا ته غټه خبره کې ویلې شي چې کله چوټي مو بڑی بات، الله دې ما سره خبرې وکي، الله دې منګوینو، وعتو دې سرکشي وکړه عتوان کبیره په سرکشي لوی سره،
یوم هغه ورځ يرون الملائکه ته فرشتي نه وبیني هغه ورځ چې دی ویني فرشتي لا بشرا دی لپاره بزیر نه یوم اذن په دې ورځ بعد مجرمانو ويقولون دوی بوي حجرا محجورا ويقولون کې ضمیر چا تراجي دنو دا دی کافر ته هم ویلې شو مؤمن ته هم ویلې شي کدا مؤمن تراجي شنو عبد الله ابن عباس سے معنی کوي ويقولون وي بدا مؤمنان حجرا محجورا حراما محرما عبد الله سے معنی بدا کوي دا مؤمنان بوئی دا جنت حراما محرما دا حرام دے پا کافرانو دی بوتا نرازی او کہ یقولون کی ضمیر راجی کے کافر ہوتا و یقولون ای بدا کافرا حجرا محجورا دا حجرا مانا سترا ساترا مانا بے دادا چیر دا منگ سا اینو زمنگ دا عمل زمنگو دا دی پا منس کی زمنگ او دا جہنم پا منس کی غٹی غٹی پردے وے چی دا مندلی دلے وقدمنا تاقی سم بقصو کلا ما عملوا غشری عمل کرے من عمل فجعلناهم وداو گرزو هباء دڑا منصورا خورورا دوی دا اعمال با دا دوڑی پشانتا والوزو او دوڑا خبیرا قنڈی کن دوی دا اعمال دا ستم با کردش اصحاب الجنہ خواندان دا جنت یوم ازن پا دیورز بانی خیرون دا غور دی مستقر را پا اعتبار دا قرار سر و احسن مقیل و بہتر دی پا اعتبار دا مقیل سر مستقر او مقیل څوک دوانه یو شی ذکر کوي او څوک دا ذکر کوي چې مستقر هغه د چې مستقل پاتې کیږي او مقیل د لږ وخت د پاره و یوم هغه ورځ تشقق السما چې سیری شي اسمان بالغمام په وریځو سره و نزل الملائکه راکوزي شي فرشتي تنزیلا په کوزیدلو سره دا زمکه کنډه کفن